نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حاضرین و عزتمندو مسلمانانو، اللہ رب العزت پمونگ تاسو بی انتہا مہربان ہے او دا اللہ پاک دا مہربانی دیر دلائل دی اور دیر وجی چیارت بیانولو تشمیر نبہر دی زمن پیدا کول
بیا مونږ عقل فکر را کول زمن جسمانی او روحانی غذاګانې مونږ پیدا کول مونږ په دنیا کې زندگی را کول د دنیا د زندگی نه وروسته د آخرت زندگی دا یو د الله جدا جدا مهرباني ده او دا د الله انعام او احسان دی او په هغه مهربانو کې د ټول نوې مهرباني هغه زموږ باندې هغه د دین مهرباني الله کړی چې زموږ استادو دینی پالنا او دینی تربیت الله پاک کړی او د دې لپاره الله پاک رجال الله او کتب الله د الله ولا خلق او د الله کتابونه او قوانین موږ تاسو ته راستولي او بیا په دې امت د الله عظیمه مهرباني دادا چې په تمامو رجالو کې د تمام رجالو سردار د تمام اولاد آدم سردار انا سید ولد آدم ولا فخر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د تمام اولاد آدم علیه السلام سردارم او په نور باندې فخر او تکبر نه کوم خدا مقام الله را کړی د تمام پیغمبرانو امام چې په ليله المعراج کې نبی علیہ السلام ته انبیاء متشکل شو هغه له امامتي ورکړه تمام پیغمبرانو کې بهتر چې نبی علیہ السلام وی ز په نور پیغمبرانو په شپږ وجوه باندې غوړې ما دا سي عظیم شخصیت الله مونږ تاسو ته پیغمبر راولي او هغه چې کوم کتاب ورکړه د تمامو آسمانیو کتابونو لپاره ناسخ د تمامو آسمانیو کتابونو سردار باغی باندې نگران او مهمن کتاب الله رب العزت مونږ تاسو ته رالیږي دا د الله عظیم احسان او مهرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربان بادشاہ د امت د پاره یو رحمت را لګلو الله پاک فرمای وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ندے لے گلے مونگا تالرا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت تمام عالم دپارا آغا عظیم پیغمبر چی مسلمان خود پریدوا کافر دپارم آغا رحمتو انسان خود پریدوا دا حیواناتو دپارم آغا اللہ یو رحمت را لے گلے ہو للناس ونوی للمؤمنین ونوی للعالمین وی د تمام عالم دپار اللہ رحمت را لے گلے ہو ولی مومن دپار خو رحمت پدی وجبان دے ہو چی مومن پی ایمان راوڑے دے د په وجه د کفر او د شرک نه بچ شو د جهنم نه بچ شو جنت والا جوړ شو کامیاب شو کافر بھی ایمان نه دی راوړی خو بیا رسول الله دا غد پر رحمتو
ځکه الله قرآن عظیم کې دا فرمایلی دي دو وجې د عذاب د نه راتلو بیان کړي دي چې الله به دی له عذاب نه ورکوي اے نبي تر څو پورې چې ته دی کې موجود یې او الله به عذاب نه ورکوي دی لره چې دی د الله نه بخښنه غواړي نو د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه د کافر د پاره رحمتو هغه چې ژوند دی نو عام عذاب الله په کافر هم نه دی راولېږلی هغه د پاره رحمت شو حیواناتو د پاره رحمتو داغي حقوق خلقو ته بیانول چې دا حلال دی دا حرام دی دا جائز دی دا خوري دا مخوري حیوانات سره ظلمونه مکوي اور باندې به نه سوځوي دای د وسنه سیوا بوج په پاغي باندې نه چوي داغي حقوق منګو تاسو ته بیان کړو او یا رحمت دا چې دا نبی خلقو ته دین بیانای نو د دې په وجه الله عذاب رسو کوي نو چې عذاب رسو شي نو صرف انسان لا پیدا نه ده بلکې حیوان د پارم پیدا ده ځکه عذاب کې خو انسان یوازې نه هلاکیږي زناورم هلاکیږي نو نبی دا غي د پارم رحمت هغه د ټول عالم د پار رحمتو قرآن عظیم د خلق د پارا د رحمت او د هدایت کتابو د الله د مهرباني لوی ثبوت او دلیلو الله پاک فرمایي چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن مهربان بادشاہ علم القرآن خودلے دے بان خلق تا قرآن یعنی خپل نبی تا قرآن او د نبی په واسطه خلق تا قرآن خودلے دے خلق الانسان انسانی پیدا کړي دے علمه البیان اغته د بیان چې د چل خودلے دے الرحمن علم القرآن دا اللہ رحمانیت و دا اللہ رحم بیان کر چی بی انتہا مہربان بادشاہ دا غد مہربانی ثبوت و دلیل دا دے چی علم القرآن خبل نبی تے دا قرآن تعلیم ورکڑے دے دا نبی پو واسطہ خلق تا قرآن خودلے دے نو دا دا اللہ دا رحم یو لوی ثبوت او یو لوی دلیل دی کدا ایزان سره ساتل ویل موږ څه کولای شو موږ تیراولې موږ ته خود علم القرآن ورپسې وی خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علمه البیان هغه ته د بیان چل خودلې دی نو انسانی مخی پیدا کرنو بیو تا قرآن خودلیو خودلتے قرآن مخی ذکر کر دا آغی علمی مخی ذکر کر دا انسان خلقت چدنو آغا رسو ذکر کر اشارہ دی نقطی دادا چیز اصل مقصد دا انسان دا پیدایش چدے آغا دا قرآن ستا کول دی او دا قرآن خودلی دا بداکار کئی نوزکوئی چی الرحمن علم القرآن خلق الانسان پدی ارادہ بستا بچے پیدا کی اللہ اکبر چتوے مالا اللہ بچے را کی زباغت قرآن خیمہ لاکھو پیدا نہ دے گا زباغت قرآن عالم جوڑو ما زباغت قرآن داعی جوڑو ما زب پاغ قرآن زکم پاغی بانی با عمل کئی سوچ سادا غینا مخی دے رسو بیا اللہ غا پیدا کئی او دقا دا دیندار و خلق سوچی چی دا بچی دا پیدایش نمخ کی آغا دا دین سوچا غیدا کریں نو اللہ مہربان بادشاہو مہربان ذات قرآن را لے گلے دے زمانگا استاذ سکار بسئی آغا قرآن عظیم بدا اللہ مخلوق ترسو هذا بلاغ للناس
دا قرآن عظیم چه دے دے در رسول کتاب دے خلق د پارا دا د دنیا ګډ ګډ دور سوای چې ټول خلق په دې پوښي لناس نارینو د پارا د زنانو د پارا د مشرانو د پارا د کشرانو د پارا هاذا بلاغ للناس دا د تبلیغ کتاب دے د خلقو د پارا هاذا بلاغ للناس دا پر سوال غواړي هر مسلمان دې په خپل گریوان کې سوچو کی چې ما د قرآن په تبلیغ کې څومره کوشش کړې نو قرآن په مخ کې رسولو کې څومره کوشش کړې اول میں پزان څومره کوشش کړې دې چې دا مې ذکرې دې کنه مې ذکرې ډېر غټ کمې دې زمونږ الله دې رحم بل ته ویل راسي چې په خپل خوې کې کنه نو موږ ځان لنه ذکرې نو بل ته ویل کم ځای نه ورسه الله قرآن للناس را لګلو هاذا بلاغ للناس کلوی هاذا بیان للناس کلوی هدى للناس دا د انسانانو لپاره رسول بد دې کوي بیانول بد دې کوي هدایت بد دې نه حاصلې او منګه قرآن صرف پالماری کی بند کړي دي صرف پتا کې پکور کې بند کړي دي او جمعات کې صرف چې دې جمعات استاد او یو درې کسانو تقریر کوي دي چې دې به بیانې وای موږ پکې نه کو پدې کې خیراتي او ټول ته وای او یو کس پکې پرې دې کنه وای ما کې څه چلو چې ماته نه وي پړسېدلې ماته ولې ونه ولدا په ما باندې بدا دومره چې دینو دا خوراک کمې ده ما به دومره ډېر خوراک کو ولې ما به ترماس چین شوړې که یو بل پروګرام یو ټول خلک خبر کی یو ته ونه ماته ولې ونه او هر یو دعوت چی پاغي کې چې چاته ویناو کې نو شل کار یې غبرې دي او غیله سي وی وینا یې راته کړې ویلې دي راته او د قرآن وو ته شورز ویلې کېږي چې قرآن ته کېنه قرآن زده کا په قرآن ځان پوه کا او چې سلام وکړې په ما خبره نه د وینا پروا لري نه ضرورت دا ګڼي نه دا وایي چې دا ټول خلک یې زده کوي په ما څه چل شوی دی چې زه یې نه زده کوم دنیا کې مونږ کوشش کوو چې د یو بل نه ځان مخکې کړو ځکه دنیا مونږ ته ډېره خوږه ده که نه نو کوشش دا یي چې د یو بل نه ځان مخکې کړو او په دین کې دا کوشش کوو چې ځان وروسته کو بل مخکې کړو چې ته یې وکړه زه پکې نه یم دا هر چا دا کوشش دی چې بل مخکې کړه بل دی لنا چې دی کې ورته خیر ښکاري ځکه نه دا ورته سوای کار ښکاري بل دا بل دی که دی کې ورته خیر ښکاره کېدی هم بل یې نه مخکې کوو لکه دنیا کې ورته لږ خیر ښکاري نو بل نه مخکې دا زمونږ غټ کمی هذا بلاغ للناس د عالم به دا کوششي چې قرآن خلکو ته ورسي خو یو عالم به څنګه ټولو خلکو ته رسي پدې کې به هر سړی خپل کردار ادا کوي هر سړی به خپل کردار ادا کوي عالم امیم غریب مالدار چې دنیا کې قرآن عام شي عالم تب زمون کلی تراشا زمون محلی تراشا زمون جماعت تراشا زبا خلق را غون کمان ایت دا اللہ کتاب بیان کا تا خو کولے شي کا بیان با عالمو کی درس با عالمو کی طالب اللہ پاک بدی بانے اجر و ثواب در کی چی تا خلق تا وینا اکڑا تا خلق را غون کڑل تا اجتماع پروگرام جوڑ کر تم پدی ثواب کی شریک شو یو غریب دے بے وسع دے اغلا اللہ علم ور کرے دے
تور توایا چې دین ته بیانوا خو زه به کوشش کوم چې کم جانی او مالی قربانی ده هغه به د سره ذکر مرګره مپاغي نو تا هغه سره پای کې شریک شګا لوګونه مالو لگاوا لوګونه ما جان وکړاوا تکلیف تیر کا هغه عالم لچ الله کم اجر ورکي هغه قاری لچ الله کم اجر ورکي طالب الله تعالی ډیر خلک داسې شته غریب سره علم نشتا کاروبار ہے هغه د بار ملک نه تنخواه د یو قاری سے پزان مقرر کی د یو عالم پزان مقرر کی پکلی کی کاروبار کی د یو کس تنخواه پزان مقرر کی تنخواه صحیح او صرف د جیب خرچي چې مال به الله په د کاروبار کې برکت واچي او چې زم د دنیا کار کوم او تم د دنیا کار کې نو قرآن به خلکو ته څنګه رسي ته قرآن خلکو ته بیانوا او زه به تا سره په دې کې شریک یم تعاون وکوم نو څه قرباني هغه ورکوي څه ورسره دا بل مسلمان ورکوي دواړه په شریکه قرباني کوي او د الله دین خلکو ته رسي په دې طریقه باندې کار روان او دا شته الله والا خلک جمعتونه مکمل جوړي مدرسې جوړي علماء ولا اغي سره په دې کې تعاونونه کوي هغه کار جاری امخ کورته کې یو کس ما ته خبره کوله ما تاسو ته ویلي غالبا وای زمونږه په کلی کې د جمعات بیل نه سګنو خبر شي بیل به د جمعات راته بس یو کسو هغه په پټه باندې هغه بیل وړو هغه به داخله و چاته دا پته نه لګیدا چې دا څوک داخله ټول محله کې دا پته نه لګیدا هغه ورځ چې کوم ورځ هغه سړی وفات شو داغې نه بعد خلکو ته پته ولګیدا چې دا بیل خو په پلانی داخله و ځکه بیا به بیل پروتو او څوک نو چې داخل کړي خلکو ته دا پته ولګیدل چې ودا خو په پلانی یا بیل داخله و اسشتا الله والا خلق جمعتونه جوړي مدرسې جوړي علماء سره تعاونونه کوي بدی وجه چې ته د دین کار کوان زبستا سره مرګره دا نه چې د عالم هغه تنخواه هغه پیسو تم غلي چې دا به څنګه خورما دا به څنګه وا کلونه تیر شي او د غریب 100 روپۍ 200 روپۍ په کال کې چې تخبل امام لور نه خپل استاد لور نه دې مو یې ماشاءالله اول سب کې ولاړې تکبیر الله نه قوت نشي د سره دا فکر نه د سره دا غم نه قرآن به دنیا ته څنګه ورسیږي چې ته په 2 روپۍ نشه لگاولې ته 15 منټه نشه ورکولې ته معمولی قرباني نشه ورکولې قرآن به دنیا خلق څنګه واوري کافر مړه په بيدینۍ باندې دومره مال لګي دار یو سړی جیب ته موبایل ورسو دار یو سړی جیب ته سندري وردانه نکړي ار یو سړی ته به حیاي کور ته وردانه نکړه داغي خوراول داغي بیانول بيدینی دا او زلالت ده گمراهی ده مسلمان دومره غیرت نشي کولای چې د هغه کافر ته قرآن ورسي داغي دعوت ورسي کافر خپری دا هندوان او سکان خپری دا چې زمنګ نه زمنګ مسلمانان جاهلان لاړل د دنیا زمنګ مسلمانان منګه پوه نه کړ هغه یو عالم ته چاویل وای مړی اوري او کناوري هغه ورته ویل وروره کړه چې مړی اوري به زمنګ خو ژوندیو نه اوري دومره زمانہ شوې دا ګیره تور او هغه سپینه شو او ما دا خلک پوه نه کړ دا وجه ته خوش نصیب خلک چې دا غي مړی به اوري زما خو ژوندیو نه اوري اوري خو د دنیا خبره اوري خو سندري اوري خو غیبتونه اوري خو دروغ او قصې اوري خو بے سند او منګړت واقعات اوري تاویلی ماویلی قرآن نه اوري حدیث نه اوري حق خبره نه اوري قرآن بیانې پته نه لګي د مؤمن صفت خداو
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا